وا داغه په دنیا څه پروا وا نه په جامو پروا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبای بیبي د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د سلويختو کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوی او د پیغمبر نکاح غ وخت کې د 25 کالو چې څو وخت کې په سلويختم کال نبوت ملاو شو د کور تراغه نو جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې قتلو نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوا زملونی کمبل را باندې واچوا ما باندې سړلې راغله بیبي خدیجه دغه وخت کې مسلمان هم نه ده ځکه چې د اسلام د آغاز لومبنه ورځ ده ورته وایي چې پیغمبره غبراوي ګما ستا د هر ادانا دا معلومیږي چې الله بتانه سډېر لوی کار دی او تاسو د ډېر لوی ډیوټای د پاره الله را لېګلې غبراوي ګما ستا د هلاکت اراده د خدای نشتا دې تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه ټول ثقاوت او هغه روب چې هغه کوس خزم بیا داسې وي او سړیم بیا داسې ولکه ابوبکر صدیق رضی دغه صدیق اکبر دی چې څو وخت کې په مکه کې پیغمبر تنگ شو او مدینه ته روان شو صدیق اکبر ته وی چې سبق وی چې دواړه بزو دواړه روان شوي دي او شپه پر راغله غار ثور تپاس قتلی چې د کفارو نه په امن کې په غار ثور کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور توئی چې دلته خو بالغ نشتا تب آرام څنګه کې حضور ورته وایي سبو صدیق اکبر د خپل غړولې دا په خپل پتونه د پیغمبر سری خیر چې سر یې خېده نو دا کمیسه غلې غوندې دا سويسته ده او په دې غار ثور کې چې څومره سوري دي هغه په د کمیس شلولې ده او په هغه سورو تپې کړې دي چې بار نه مونږ سوکو نه ګورو کاونټر ته حکم شوی دی چې فورا ځاو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه هګۍ پکې واچوه کبار نه چاو کته چې دا پته لګي چې دې غار کې څوک نه دي نه وي سکندونو خبره و یو سوره پاتې شو چې هغه د پاره کپڑا نه و نو صدیق اکبر د خپل بل خپاو غزوله او دا پوندې پاسوري کې کېخوا چې کې خوانو دننه نه مارو چې چلو چې مارو چې چلو نو او صدیق اکبر خوځي ځکه نه چې د پیغمبر خوب کې چرته فرق را نشي مار چې چلے دے او خوځي نه مار چې چلے دے او خوځي نه چې د پیغمبر خوب چرته خراب نشي د دې ډېر درد د زور نه د صدیق اکبر سترګونه اوخي د پیغمبر په مخ مبارک پریوت چې سترګې پرانیسته ابوبکر ولې جاړي و یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چی چلے
خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي، خو دا سترګې مې ګستاخې وې، بې اختیاره تې دا اوښې راتوی شوې تی راویښ ویل ښه امارې راوغوښت راشه دی مار ته پیغمبر وایي چې دا ابوبکر دی ولې اوچی چلو؟ امار ورته وایي چې یا رسول الله چې غصه را باندې ونه کې معافي غواړم. شپږ سوه کاله وشو چې عیسی علیه السلام خپل قوم ته تقریر کړی او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد. عیسی علیہ السلام قوم ته ویلو چې یاتی من بعدی اسمه احمد، ما نرستو به یو پیغمبر راځي چې یو نامه به پاسمانونو کې احمد وی او پزمکه به محمد وی. هغه پیغمبر به بیا د مکې نه هجرت کوي مدینه منورې ته، بیا پلار کی او غرد غار ثور ورته وی پاغه کې بدریش په د کافرو نه پټو. نو یا رسول الله شپږ سوه کاله وشو چې زه په دې غار کې ستا د دیدن په انتظار ناست ما. شپږ سوه کاله. ابو بکر صدیق د کمیس په ټوټه ټولې سوړې ټپې کړې چې ما پکې تا ته کتل. یوه سوړه پاتې وه چې به مې تا ته پکې کتل، هغې کې پونده کېښوا. نو یا رسول الله ستا په مینه کې داسې لیونی شوما چې په ځان پوه شوی نه یم او ابو بکر باندې مې چک ولګولو. اوس دې خوښه ده چې سره سره کې پیغمبر ورته وایي عزت آزاد دی. ابو بکر ته وایي خپه دې خوا کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابو بکر وی چې چف کولو سره والله کما ته دا محسوس کېده چې زما خپکې چرته ازغې تللی دی. لاړو درد مرد مار